د قاضي شریح د تابعی تیر شوی دی، یو لوی نیک انسان تیر شوی دی، او د عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې هم د قاضي او بیا چې کله خلافت د حضرت علی رضی الله تعالی عنه راغی نو پاغي کوم د قاضي د صحابه کرامو فیصله به کولی او تابعو ډېر لوی انسانو. نو کله چې د واده اولنې شپه وه نو د خپل کمرې ته دروازه کولا وکړه او خپل بیبي باندې سلام وی. نو زما محترمو مونږ او تاسو لم پکار دی چې مونږ کور ته ننوځو نو په خپل اهل و عیال باندې سلام وایو. سلام ډیر غټ فضیلت دی، ډیر غټ فیدی دی. څوک چې په خپل اهل و عیال باندې سلام وای نو یو خو بدی یو بل سره محبت سیوا کیږي، او بل دویم دا خبره چې الله رب العزت با د دې په رزق کې فراخي راولي. نورې ډېرې فیدې دي. نو چې کله کور ته یو سړی دنده کېږي دروازې ته نو په خپلې بیبي باندې سلام وي. که بیبي په سلام کې مخکې شوله په ده باندې وي نو هغې ته به ثواب میلاویږي، هغې ته به اجرونه میلاویږي. خو که هغې ونوي نو خاوند له پکار دي اصل کې طریقه هم دا ده چې کله کور ته ننوځي نو سړی دی په اهل و عیال باندې په خپل بیبي باندې سلام وي. نو کله چې قاضي شریح سلام وی او کټ کې کېناستو نو خپل بیبي ته وی چې یاره زه یو 2 رکعاته مونځ کوم. 2 رکعاته مونځ یې وکړو، بیا راغی خپل بیبي سره کېناستو، د بیبي په تندي باندې لاس کېښودو. بیبي ورته وی لږ صبر چې زوم 2 رکعاته نفل کومه. بیبي اودس وکړو او 2 رکعاته مونځ یې وکړو. اوس ګوره که دا زمونږ ناوي چېرته اوس نن سبا په زمانه کې هغه چرته اودس کې هغه سرخیان می خرابېږي، پوډر می خرابېږي، رنگونه می خرابېږي، پوه شولې. نو د دې وجې نه چې کوم ناوي واده شي هغې له پکار دی چې د خپلو سرخیانو پوډرو نه مخکې اودس وکړي چې به اوداسه کړي. نو دغه د شریح بیبي وي چې زه به هم اودس وکړم، 2 رکعاته مونځ به وکړم، اودس یې وکړو، 2 رکعاته مونځ یې وکړو. بیا راله کټ کې کېناستله. نو شریح ته یې ووي چې خاونده یو 2-3 خبرې تا سره کومه. زه دغه فلان خاندان والی ما ته فلان خاندان والی، ستا خاندان جدا دی زما جدا دی. ستا خاندان کوم تا ته خلکو ښځې درکولې او زما خاندان کې زوم خلکو غوښتلمه، خو لیکن زما تا سره تقدیر وشو، ستا ما سره تقدیر جوړ شو، نو زما ستا هغه نکاح شرعي وشوله. اوس دومره خبره ده چې خاونده ته چې څه وایې زه به هغه منمه، خو هغه خبرې به ستا منمه، ستا حکمونه به منمه کم چې د الله رب العزت او د نبی علیه الصلاة والسلام طریقې دي. ها که د دین هټ کروي نو ګوره خاونه بیا نه منمه. او که چېرې ته باندې په جبر باندې کوي، زبردستۍ باندې کوي، هغه کارونه چې هغه په د الله په حکمونو کې د پیغمبر په طریقو کې نشته، نو ګوره ما ته یو بل سره میلاو شوي لا نو بس زه به تانه جدایي اختیار کما، زه به لاړه شمه، ما ته به طلاق راکړي. قاضي شریح ورته وی بالکل صحیح خبره ده، زه به تا ته هغه خبرې کومه چې هغه د الله حکم او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه وي. خو زما واوره. قاضي شریح ورته وی ای زما بیبي داسې خبره ده چې زه به تا ته هم د نبی علیه الصلاة والسلام د طریقې موافق خبرې کومه، د الله د حکمونو موافق خبرې کومه، خو یو خبره تا ته دا کومه چې اوس ستا مخ دی، نو ستا دا مخ چې کوم دی دا تا سره زما یو امانت دی، ستا سترګې چې کوم دی دا تا سره زما امانت دی، ستا غوږونه، ستا پوزه، ستا هر یو اندام، هر یو عضوه دا چې کوم دی تا سره زما امانت دی. نو ګوره زما په امانتو کې خیانت ونه کړي. بله خبره ورته دا وکړه چې زما کور ته به څوک پرېږدي نه، زما کور ته به دنده څوک پرېږدي نه، چاته به اجازه نه ورکوي. هغې وی ډېره ښه ده خاونده چې ته څه وایي او عقه به کومه، ته وایي چې فلانکي کره ځه ځم به، ته وایي فلانکي کره مه ځه نه به ځمه. نو محترمو زما مقصد غرض دا دی چې ګوره قاضي شریح لوی شخصیت، لوی نیک انسان، د صحابه کرامو فیصلې به یې کولې. نو قاضي شریح هم دې خبرې ته حیران شو چې وګوره عامه زنانه ده
او زه عالم ما او دا ماته کومې خبرې کوي وایي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طریقې موافق چې کوم دی ماته به خبرې کوي د الله حکم چې کوم وي هغه به ماته وایي د دې نه هټ کر خبرې به ماته نه کوي. نو دومره لویه خبره، دومره چې کوم دی نو عظیمه خبره. او بیا چې کله قاضي شریح پاتې سحر کې منځ کوي او دس کوي منځ کوي او خپل چې کوم دی هغه د قضا ځای ته رواني، نو ښځه ورته څه وایي ای خاوند ته خو د فیصلې ځای ته روانې، خلک به تاله فیصلو له راځي خو ګورې د الله نه به ویریږي چرته کې چا سره ظلم ونه کې زیاتې ونه کې او فیصلې چې کوم دی نو غلطې ونه کې او د الله ذکر کوه، د الله ذکر کوه. قاضي شریح ته خپله بیبي هغه نصیحت کوي کم نصیحت چې حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله امام ابو یوسف تکو. امام ابو یوسف رحمه الله یو ځل لاغه امام ابو حنیفه رحمه الله ته وی چې حضرت ماته نصیحت وکا، وصیت راته وکا، نصیحتونه راته وکا، ځکه چې ماته قاضی توب حواله شوی دی، زه قاضی القضات جوړ شوی ما. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته دا اونوي چې یاره په غوسه کې فیصله مکوه، زیاتې مکوه، ظلم مکوه، داسې چې کوم دی فیصلې مکوه، ځکه چې امام ابو حنیفه رحمه الله ته پته و چې امام ابو یوسف رحمه الله داسې کارونه نه کوي، دا نیک سړی دی، نیک انسان دی. دومره خبره ورته وکړله چې خپله ژبه د الله په ذکر باندې لمده ساته.